د امارت اسلامیه افغانستان والو په خدمت کې یو درخواست دی، گزارش دی. الله دې وکړي چې تر هغوی ورورسي. درخواست او گزارش دا دی چې الله رب العزت درله په لاسو کې حکومت درکړه، الله په لاسو کې تاسو له یو قوت درکړه، الله رب العزت چې تاسو مضبوط کړئ په دې ځمکه کې، قدرت یې درکړه. ستاسو یو خواهش و چې موږ اسلامي حکومت قایم کړو، د هغې دپاره الله رب العزت چې تاسو له موقع درکړه. اوس دغه موقع د لاس نه وباسل نه دي، هلک هم لاس کې ساتل دي، عوام سره هم جوړ پکار دی، تبلیغ والوی جوړ کړو، عوامو سره هم جوړښت پکار دی، الله هم خوشحالول دي. الله چې څنګه ویلي چې مخلوق په دې طریقه خوشحاله کړي، هغه هم خوشحالول. بل یو چیلنج موږ ته نه دی، اسلامي حکومت هم قایمول دي، سیاسي، معاشي، سماجي طور په هر بنیاد باندې، په هر ډګر باندې ځان مضبوطول، او په هر ډګر په هر لار باندې که موږ ته څه مخې ته خاردار څیزونه وي، څه غنیمنې وي، هغه د مخکې نه لرې کول پکار دي، او په زوره ځان ته جوړول نه دي پکار. نو په دغه ضمن کې یو درخواست دا دی چې امارت اسلامیه افغانستان ولسم الله رب العزت دې وکړي چې دوی په اتحاد او اتفاق وي، د اتحاد فضا تر خپل صفونو تر منځه دا ماتول نه دي پکار، په خپل منځ کې چې دی د اتحاد فضا دا ماتول نه دي پکار، ګروپ بندي نه ده پکار، چې دغه ونه شي. الله دې نه کړي داسې. او که داسې وي نو د خلکو له لږ سوچ پکار د مشرانو له خلک تاسو ته در نږدې شوي، یو هیله لري، یو ارزو لري، یا تاسو خپله که چېرته د خدای بندګان یې، د بنده بندګان نه یې، نو بیا د دین دپاره خدمت وکړئ، ګروپ بندۍ نه احتراز وکړئ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیلے کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشوا. یوه مسله. بله مسله اهمه دا ده چې د مناظرو د ماحول نه دی چې د امارت اسلامیه افغانستان ولا احتراز وکړي، بغیر د دې کېده چې بهی زه دیوبندي یم، زه بریلي یم، زه پلانکي یم، زه پلانکي یم، تر اوسه پورې چې څنګه راغلي دي. نو چې کم خلک په دغه میدان کې لګیا دي، د هغې د ملاقاتونو نه دي کم از کم څه وخته پورې احتراز وکړي، کم از کم د داسې شخصیاتو سره د میلاویدو نه د ځان لرې وساتي چې هغه بد اثر وځي. د سوشل میډیا دور دی، د میډیا دور دی، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، د اختلافي خلکو نه د فلحال ځان هم لرې ساتي، او خپل لاندې عمله که جاهلان دي او که انپړ دي او که هر څه دي، خو داسې چې هغه په یو سیټ باندې ناستي، په یو عهده باندې ناستي، هغه د لا فلحال لرې ساتي. د خلکو لا د یووالي پیغام ورکول غواړي. دا پیغام د مسلمانان ټول دي، که اهل حدیث دی، که بریلی دی، اجبیری دی، که دیوبندي دي، ټول چې دي نو دا ټول په ټوله مسلمانان دي. او که موږ چېرته وایو چې دا صرف په ما باندې کېږي، زه به دا حکومت قایم وم، پلانکي به یې قایم، نو بیا داسې نه کېږي. لکه څنګه چې زموږ ملګري مثال په طور دا ووایي، لکه مثال زه خپله دیوبندي یم، نو زه به دا ووایم چې بس دا هر څه به دیوبندیان کوي، نو دا غلطه ده. یا چې دی نو پنجپیر والا دا وایي، یا چې دی بریل والا دا وایي، بیا خو بار یو کې ځان له ګروپ بندوي، بیا به خو هر یو ګروپ پکې وي، یا به وایي چې نه دا ټول پنجپیریان نه دی کړی، ما کړی، دا ټول دیوبندیان نه یې کړی، پلانکي به وایي چې ما کړی. داسې نه دي پکار. درخواست د هغې خلکو په خدمت کې هم دا دی چې کوم دا مناظرو والا دي، اختلافاتو والا دې ټایم کې د هغې داسې پوزیشن دی چې دا خبره هغه د بوساړه نه ټینګي، هغه چې دی عوام هم کابو کول دي، بار خلکو باندې حکومت خپل منل دي، خلکو د اتحاد او اتفاق درس ورکول دي، یو داسې ټول شموله حکومت رامنځته کول دي وغیره وغیره، او ملاقاتونه ورسره دي کوي. نو خلکو په زړونو کې خو نور هم اهل حدیث وجوړوه، دا دیوبندیان والا کیسه ده، داسې نه دي پکار. یا دیوبندیانو چې وایي دا خو بریلیان والا کیسه، داسې نه دي پکار. یا چې دی نو داسې نه دي پکار. هر بدنومي افغان ځان سره اخیستل پکار دي، خو هغه غیر مذهبه ولې نه وي، هغه ځان سره اخیستل پکار دي. د اختلافي څیزونو احتراز پکار دی، کلک په دې باندې کلک یعنې پابندي پکار ده چې څوک هم دغه اختلافاتو شکار نشي، د مناظرو شکار نشي، د دغه شخصیاتو سره چې دی داسې فلحال ابتدایي دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما به د کعبه مبارکه دوباره داسې کړی وه، څنګه چې د بابا ابراهیم و علیه السلام، خو چونکې د خلکو نوي ایمان نه وړی دی، نو وایي دلته خو لا نظام هم په خپو نه دی ولاړ، څنګه چې د اختلافات طرف ته خلک ځي، نو وایي د دې اختلافاتو نه ځان لرې کول پکار دی. او که چېرته دغه د چا ذهنونه وي نو هغه یا لرې کول پکار دي، یا هغه پویول پکار دي چې نظام لا په خپو نه دی ولاړ. د امارت والا په خدمت کې دا درخواست دی، دا عرض دی
چې یو خو دا چې خپلو صفونو ترمنځ اتحاد فضا قایمول دي. دویم نمبر دا چې د مناظرو د میدان نه خپل هم له ځان لرې ساتل دي، مسلمانان ترې لرې ساتل پکار دي، او کم خلک چې د اختلافاتو شکار دي کم از کم چې کم کسان په عهدو دي چې د دغه خلکو سره فی الحال ملاقاتونه دا بند وساتي. الله رب العزت دې پوهه سمجھ رانصیب